الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد زما خوږو محترم ورونو خویندو هر سړی په دغه چکر کې دی، په دغه سوچ کې دی، په دغه فکر کې دی چې څوک به وزیر اعظم جوړېږي، کمې پارټۍ به حکومت راځي. اوس دا هر څوک چې راځي یو پارټي هم د موږ دښمنه نشته. دا یاد ساته ټول پاکستانیان چې د مسلمانانو دي. زه یو پارټۍ سیاست خبره درته نه کوم، زما سیاست سره تعلق نشته، اگر چې سیاست د شریعت نه خیر څه بیل کار نه دی، خو لیکن چونکې مونږه مصروفیات دومره دي دیني الحمدلله چې دې ته نه وزګارېږو، ټایم را سره ني. مونږه ټولې پارټۍ چې دي ټول مسلمانان دي. نن اوس څوک به وزیر اعظم جوړېږي، دې په ځای چې مونږ په دې کې وخت خراب کړو، یو بل پسه کنځلې، یو بل پسه غیبتې، دې څیزونو نه ځان وساتئ. بالکل کناره کش شئ، دې نه الله ته متوجه شئ چې الله پاکستان کې مونږ څه کار دی. هر څوک چې د الله په نس کوم ښه وي هغه د الله راولي. نو دا دعا حدیث کې مونږ ته ښودلې شوې ده. راځئ چې د دې په وخت ځای چې دا وخت خرابو مونږه چې فلانې به راځي فلانې باس مباحثو کې وخت تېرو، راځئ چې د دې په ځای دعا وکړو. نن په شریک هم یو دعا وکړو انشاءالله العزیز. او تاسو ته یو حدیث ترمذي شریف کې روایت دی، دا دعا مونږ ته ښودلې شوې ده، نبي علیه السلام ښودلې ده چې د ښه حکمران دپاره دا دعا کوئ، غلط حکمران نه د بچ کېدلو دپاره دا دعا کوئ. نو مونږ چې دی نو دا دعا به نن په شریکه وکړو. 11 پیرې به وویو، اول به 3 ځله درود شریف اول کې او بیا آخر کې، او بیا به منځ کې 11 پیرې دا دعا وکړو. دا د ما د زړه یو درد دی چې ټول پاکستان ته ورسي. الله دې ټول پاکستان ته ورسي، د مونږ په پاکستان او په مسلمانانو د الله رحم وکړي چې مونږ الله پاک د حالات درست کړي. جنګ جګړو نه څه جوړېږي، فسادونو نه څه جوړېږي، ټول د مونږ وروڼه دي، هر یو چې حکومت کې راځي خو چې مونږ دپاره ښه. نو مونږ به دا دعا نن په شریکه وکړو انشاءالله. او د ما الله نه امید ده چې الله به ضرور قبلوي، دا ټول پاکستان چې پکې شامل شي به مونږ په شریکه دا دعا وکړو. او بیا به انشاءالله العزیز هر مانځه پسه 11 پیرې کم از کم دا 11 پیرې کم از کم دا خامخا 11 پیرې یې تر کومې چې حکمران جوړ شوی نه دی، تر کومې چې وزیر اعظم جوړ شوی نه دی، تر کومې چې حکومت نه دی راغلی، تر هغې پورې تاسو دا دعا جاري ساتئ. راځئ چې په شریکه دا دعا ویو انشاءالله العزیز. مړه د چا خو به پکې نیکبخته دعا قبوله شي انشاءالله، ضرور به قبلیږي. راځئ اول به 3 ځله درود شریف ویو، بیا به دا دعا وکړو او دا یې زده کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا 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 اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين ثم آمين يا رب العالمين. ټول دا دعا کوي الله پاک دې موږ ته یو نیک حکمران چې کوم دې الله په نزد ښي، کوم دې ټول ملک او قوم دپاره صرف د ناله او د ټرانسفارمرو غم مه کوئ، چې ټولو مسلمانانو په حق کې ښي، د ټول پاکستانیانو دپاره د سکون ذریعه، د خوشحالۍ ذریعه، د اطمینان او د سکون او د راحت ذریعه، او ټول عالم اسلام دپاره د خیر ذریعه الله دې داسې حکمران راولي. همیشه دا دعاګانې کوئ او انشاءالله العزیز په دې باندې آمین وایئ. دا دعا بار بار واورئ، دا دعا په بار بار وایئ. انشاءالله هر مانځه پسه تر کومې چې حکمران نه دی مقرر شوی، انشاءالله العزیز الله به داسې حکمران راولي، الله به داسې مقرر کړي چې هغه به موږ ټولو دپاره د سکون ذریعه شي، د خیر ذریعه شي، او د شر نه به الله محفوظ وساتي. جزاکم الله. الله پاک دې تاسو ټول خوشحال ساتي. ستاسو په زړونو کې چې څه پریشانۍ دي ټولو نه الله خبر دی. الله پاک دې ټولو دا پریشانۍ ختمې کړه. الله دا دې موږ څومره اورېدونکي چې دي، دا کتونکي دي، الله دې ما دا رونه دا خویندې الله پاک پروردګاره دې په زړونو کې چې کوم غمونه دي، فکرونه دي، پریشانۍ دي، تکلیفونه دي، یا په باندې رزق تنګي ده، یا د دشمنانو خطرې دي، الله دا ټولې پریشانۍ ختمې کړه. الله دې زړه سکون دې ټولو ته ورکړه. الله پاک پروردګار دې موږ په ملک کې الله داسې حکمران راوله، الله دې موږ چا سره دشمني نشته، الله داسې حکمران راوله. الله کریم ذاته چې ستا په نزد ښه وي، الله چې ستا په نزد کوم ښه وي او د موږ دپاره د خیر ذریعه شي. الله مونږه باندې داسې حکمران مه مسلط کو چې په موږ رحم نه کوي او مونږ بیا په اور کې ولاړ، په تکلیفونو کې، په مهنګایۍ کې. الله کریم ذات دې داسې حکمران نه محفوظ وساته او هغه چې هر څوک وي چې ستا په نسبت بهتر وي، موږ دپاره ښه، ټول پاکستان دپاره ښه، ټول عالم اسلام دپاره ښه وي. الله پروردګاره داسې حکمران موږ ته را نصیب کړه او الله دا پاکستان شاد او آباد لره د کلمې په نوم د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی دی. الله کریم ذات خدای په دې مسلمانانو او دې پاکستان باندې خصوصي رحمتونه را نازل کا، برکتونه را نازل کا، خوشحالی را نازل کا، غمونه ختم کا، مهنګایي ختم کا، تکلیفونه ختم کا، مصیبتونه ختم کا، پریشانۍ ختم کا. الله دا دې ما د زړه او درد چې ټول پاکستان ته ورسي. الله کریم ذات خدای دې موږ په حال رحم وکړه او الله موږ د غلامۍ د ژوند نه وباسه. الله پروردګاره موږ ته ازادي، اسلامي ازادي نصیب کا، خوشحالي نصیب کا، سکون نصیب کا. کومه ازادي الله پروردګاره تا موږ ته راکړي د هغه راته نصیب کا. الله موږ د غیر مسلمو د غلامۍ نه محفوظ وساته، موږ سره مدد وکړه. الله موږ سره مدد وکړه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.